صاحب صاحب ډېر وخت مخکې نه بلکې لږ وخت مخکې به داسې چلو چې په کور کې چې به کوم ماشومان وو بهر لبلو تو ټیکان به یې کول کرکټې به یې کولې بهر به یې خلکو سره غویمې دا هر څه کول اوس داسې حساب راوتی دی چې ایله ماشوم ډېر په ارلی سټیج کې او ایله جاړي یا دغه یې نو مور وله بس موبایل یوټیوب یا څه گیم ویم څه وله ورکړي او بس دا ځان له کوو نو د هغې مسله اوس دا پیدا شوې ده چې واړه د ډېر کم ایج نه په یو نشه عادت شي چې هغوی بیا بار ته نه پرېږدي بل څه کار کوله خوند نه کوي بس دا موبایل فزیکل اکټیویټي ختم او اوس کلچر شوی دی دا ډیجیټل دغه شي دی خو مسله دا ده چې په ډېر کم ایج کې وړو له دا نشه ورکړی کېږي او موږ ته اندازه نه کېږي. نو په دې باندې به بله زه څه خبره کوم تا والا په خپله ووایي چې یاره دا نشه ده او نشه خو چې تا په هر رنګ کې شروع کړه هر عادت چې دی هغه تا مستقل کو جو نشه شوه نو تا ورته الریډي نشه ووایي نو چې ماشومانو له سړی نشه ورکوي خو د هغې به بیا دغه هلي زیړې ګونې ماشومان یې نیولي دي فزیکل اکټیویټیز چې نشته نو مخکې چې موږ واړو نو موږ ته به وي یاره ورشئ دا منګي والی د چینې نه اوبه راوړئ چې کوم دی د جومات نه اوبه راوړئ هر کور ته به بمبه نه وه نو موږ به لاړو دا سیسټمونه به وو خو اوسني ماشومان چې کوم دی نو د دغې موبایل د لاسه د هغوی نه هغه فزیکل اکټیویټیز هم تلي تا ووایي چې لبې ترې لاړې حالانکې فوټبال په شان هیلدي اکټیویټي شته د کرکټ په شانتې چې کوم دی نو صحتمند اکټیویټي شته خو دغې نشې چې کوم دی مشران په نورو نشو اخته دي او واړه چې کوم دی نو په دغې نشو اخته دي او دغه سیسټم دی روان دی زیړې ونې دي او بس کمزوري وجودونه دي. ما ډېر وخت مخکې یو ایکسپریمنټ باره کې ریډ کول او دومره راته اوس صحیح یاد نه دی خو هغه څه داسې خبره وه چې په ماشومان یو ځای کې کښېنی او یو کیریکټر انسان او هغه څه نینځکه یا بوت چې هغه هیټ کوي بیا په دویم کې ورته په ویډیو کې هغه کیریکټرز وښیي یو ریلی یو ویډیو وي په بل کې ورته کارټون په ذریعه باندې سیم ایکشن وښیي نو په د درې واړو اثر چې دی چې هغه یو شاني هغه ماشومان ته چې بیا کله بوت مخامخ شي نو هغه پسې هغه لخته پسې راولي او راچې وله د درې واړو د کارټون د ریل او د ویډیو یو اثر شو نو په یوټیوب کې چې مونږ کوم ګورو که نه چې او د دوی چې کوم ایکسس دی هغه سپیکینګ کوم آپشن چې که نه هغه کیبورډ چې څه ځان ته راړی هغه راړی او دا هر څه زده کوي او بیا هغه امپلیمنټ کوي هم د هغې پې اثر داسې ډایرکټ کېږي دا داسې دی چې دی بالکل مخامخ څوک انسانان نه چې هغه یو ایکشن کوي که نه نو د ویډیو خو داسې مواد دی چې خو سمندر دی پای کې هر قسمه مواد نو دا بیا اثر راځي او دی بیا کوشش کوي چې دا دی مخامخ امپلیمنټ هم کړي. ستا د خبرو په تناظر کې چې ورته زه ګورم نو زه خو یو پلار هم یم زما درې بچوړي دي نو یو مشری دی یو منځنی دی یو کشری دی د کشري سره موبایل نشته نو هغه د خپل مور موبایل استعمالوي هغه د څلور نیمو کالو دی د منځني سره چې کوم دی نو خپل لیپټاپ ته موبایل ورسره نشته او د مشري سره هم لیپټاپ ته موبایل دی نو هغه مشری زما د لږې ما پې هغه شانتې چک نه و ساتلی نو هغه په یو موبایل په یو گیم عادت شوی دی تا ته به اندازې پبجي او هغه د هغه مکمل نشه ده نو هغه ما لیمیټډ کړی دی لږ محدود کړی مې دی ګنټې یوې نیمې دوو ته مې راوستی دی خو هغه ته که فرض کا د دې 2 غنټو نه علاوه څونه ټایم میلاویږي نو هغه پبجي ته ناسي سټډي ته ضایع ده نور چې کوم دی هغه یو ډېر ښه سکیچ پی کوو آرټ پی کوو هغه یې پرېښودی دی د هغه د انګلیش لینګویج سره یې ډېره مینه وه هغه یې پرېښودې ده نور بکس ریډینګ و د هغه مشغله هغه یې پرېښودې ده بیا منځنی بچوړی چې مې کوم دی نو هغه په خپل لیپټاپ باندې چې کوم دی نو یوټیوب کې دا واړه واړه کارټونان خوا دې خوا اوس د دې اثر ته ګوره زما هغه کشری بچوړی چې دی هغه په دې یوټیوب کې ریلز نه نو په هغې کې چې ته یو چاینا والی یو کس دی هغه څه لیونی غونته کېدی که هندوانو ته خوراک ته کېدی هغه له څوک ورکوي که هغه ته داسې څه شی پین وله ورکړي نو هغې په منځ مات کړي نو د هغه اثر دومره سیوالی چې زما هغه بچوړي ته که ته د خوراک څه کېدی نو هغه اوس راقچل کوي نو موږ کوشش دا کوو چې یاره هغه ته ووایو چې یاره بچو په ویډیو کې داسې خو ریل ژوند دا دی نو ستا خبره د هغې هغه اثر ته وګوره زما مشری زوی چې کوم دی هغه په پبجي باندې عادت ته که ډېر محدود کې خو هغه نشه خو ورته راغلې ده او که شری چې کوم دی نو هغه به په کټ کې به دقسې ناستي د ډېر شی خلکو په منځ کې एकदम به چغه کي ولې هغه د چاینا کم چینل چې هغه ګوري پای کې هغه سړی بدې بدې چغې وایي خوراکونه په سکون وایي نو هغه څه عجیبه غونته کې حرکتونه کوي نو هغه حرکتونه زما هغه ماشوم ته راغلي نو د دې اثر ته وګوره او زه چې کوم ماشومان یې نم چې هغه پښتو واینز ګوري او پای کې چې هغه کم فضول ډایلاګز ورته زه ووایم هغه سپکې خبرې یا زومانی یا کنزل هغه واپس ریپیټ کوي او خاندي او لکه یو سینس اف دغه فیل کوي پرایډ چې دا ما یو ډېر ښه کار وکړو چې هغه ډایلاګ ما ته یاد دی او ما بل چاته ووایي او هغه مې چپ وکړه نه چې نو اثر خو ډېر زیات دی یو د دې نه هم انکار نشته
چې اوس دور چې دی چې په څه وخت کې د میګزینز او د اخباراتو دور انټرټینمنټ سورس دغه و، بیا په څه وخت کې ټي وي چې کله راغی نو په ټي وي چې کم چینلز و، اوس د دې دور شته. خو مونږ بیا په دې اینډ کې د پیرنټس په اینډ کې دا لږ زیاتې کوو که نه جي چې په ویسټرن کنټریز کې اکثر داسې که نه جي چې هغه خو بالکل چیک اینډ بیلنس ساتي. زمونږ د هغو د سکرین ټایم یو لیمټ وي، زمونږ چیک اینډ بیلنس بالکل نشته. مونږ دا نه ګورو چې هغه پې هلته موبایل خو ورکوو ټیک ته کلچر شو یا ضرورت شو یا مجبوري شوه، خو بیا چیک اینډ بیلنس ورسره په بل طرف نه ساتو چې دی پې څه ګوري، څومره ټایم وله ورکوي، او دی زیاتره چې دی نو هغه په موبایل کې لګیا دی، نو چې لږ ډایورسیفاید کړي چې یار دا ټایم ستا د موبایل شو دا دی شو، نو هغه چیک اینډ بیلنس ورسره هم په بل اینډ کې نشته. او ستاسو خبره صحیح ده. اصل کې د ټولو خبرو ته اوس چې مونږ ګورو که نه، نو په دې کې د پلار په طور باندې زه دا کولی شم چې زه دا خپل منځنی زوی چې ما کوم دی زه خپل حل ویم، چې ما دا حل راویستی دی چې ما خپل منځنی زوی چې کوم دی هغه کینولی دی جمناسټیک ته. د سکول ته لاړ شي، بیا د سکول نه بعد چې راشي ګنټه دوه درې په هغه خپل لیپټاپ کې لګوي، بیا لاړ شي جمناسټیک له 2 ګنټې هلته کې تېرې کړي، بیا چې د هغه ځای نه راشي نو د مدرسې قاري صاحب راشي، هغه بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو دغه وکړي خپل د ټیوشن هوم ورک وکړي، بیا ماسخوتن چې سملي همداسې یو نیمه ګنټه 45 منټ بیا هغه لیپټاپ ته کښېني. نو ما ورله ټایم داسې ده پکار ده چې ټول والدین پې داسې راشي. د دې نه علاوه دې ته هم کتل غواړي چې ګوره اوسنی دور چې کوم دی دا ټیکنالوجي ده. مونږ یو دور و چې کله به مونږ ټي وي ته کېناستو ټول به راته قاریدوي، ټول وخت ټي وي ته ناست یئ او تاسو چې کوم دی نو لکه کتابونه نه ګورئ، تاسو د سکول کار نه ګورئ. اوس که زه تا ته ووایم چې ما څومره زده کړه د ټي وي نه کړې ده، ما ډرامه د ټي وي نه زده کړې، ما خاکه د ټي وي نه زده کړې، ما ریپورټ د ټي وي نه زده کړې، ما ډاکومنټري د ټي وي نه زده کړي، دا ټول څیزونه ما په کتلو زده کړي دي. نو زه چې د جرنالیزم ته کله راتلم د هغې هغه فایدو ته ګوره. دا یې په هغه ټایم کې نقصان و چې ما په 10م کې کیمسټري فیل کړه، یا په اف ای کې انګلیش فیل کو، یا په بی ای کې ورسره هم داسې څه لږ ډېر، خو د هغې هغه نور دغه ته وګوره چې په پریکټیکل لایف کې زه هغه ټي وي جوړ کړم، هغه ډرامو جوړ کړم، هغه ډاکومنټریز جوړ کړم او زه صحافت طرف ته رالم. نو اوس که مونږ تاسو خو د دې ټولې بدیانې بیان کړئ، خو په دې کې ګوره دې خوبیانې هم شته. لکه اوسنی دور چې کوم دی نو هغه دغه د ټیکنالوجي دور دی. اوس په هر هغه سړی پوهېږي چې هغه په کمپیوټر پوهه دی، هغه چې کوم دی نو په د نوي ټیکنالوجي ټول پوهه دی، هغه نوي ټیکنالوجي یا په لیپټاپ ته یا په ټیبلټ ته یا په موبایل ده. خو بله زبردسته خبر دی ورسره دا وکړه چې د سکرین ټایم دی ورته دغه شي پروګرام په طریقه باندې راغونډ کوي. زه خو یم چې ښهوالی هم شته، بدوالی هم شته. مونږ له پکار ده چې ښهوالي طرف ته زیات ماشومان رجحان راولو او د بدوالي نه یې دغه کړو. ستا سره د دې څه حل کیدی شي؟ تاسو څنګه خبر وکړه، ضرورت خو دی د هغې نه انکار چې دی هغه نشي کیدی، او په هر وخت کې د هر دور چې د انټرټینمنټ کم مین دی پای پابندیانې، ایون تاسو ټي وي پابندي وایي، زما به کې داسې بیات شي چې په وایي کتابونه مه ګوروئ، دا ساری ډایجسټ دي. اخو دا ستاسو دا ټیکنیک مې ډېر زیات خوښ شو، تاسو مصروفه کړی دی په مختلف اکټیویټیز کې، چونکې ضرورت دی یا د وخت هغه دغه دی، خو تاسو الټرنیټیوز ول کتل دي چې دا وخت یې ډایورسیفاید شي او ډېر وخت یو شیز له نه ورکوي. یو جی په ګوګل ته وایي چې کله دا مسله راغله د چې دا کډس خو دي دا یوټیوب یوز کوي او خو هر ځای ته تللی شي او د هغو عمر لحاظ باندې هغه نه ده پکار. نو یوټیوب کډز یو اپلیکیشن ده چې پای کې دی که ماشوم هر چېرته ځي د هغه د عمر ریلیټډ د کډز ریلیټډ کانټینټ دی. نو دا څو سټریټیجیز دي چې مختلف اکټیویټیز ورله وګوره، بیا سکرین ټایم یو حد مقرر کا، بیا یوټیوب کډس په شان اپلیکیشن چې هغه د ماشومانو دپاره جوړي، یا که گیمز ورته ډاونلوډ کړي د هغه ماشومانو د لرننګ ریلیټډ. نو هغه لږ شان چیک بیلنس شي، نو ستاسو خبره چې دومره غټه مسله ترې نشي جوړېدی او الټا هغه خوالي طرف ته راګرځولی کېدی شي.